یو خبره ده کوم چې زه دا د عمرې لتلو نو عمرې نه بعد یو ملګري بوتلو بدر ته د بدر هغه مقامات مو کتل نو په لاره کې یو ډېر اوچت غر نو په هغې پاسه یو ډېر لوی عظیم عمارت چې کوم دی نو جوړ شوی دی ما ته تپوس وکړه ما د غره د پاسه دا دومره لوی تعمیر چې شوی دی او دا دومره لوی لوی بنګلې دا څه کیسه ده نو هغه راته وی دا خلک ډېر ښه سوال دی وکړو وی دا شافعت چې کوم دی نو ځان له یو ډېر لوی عظیم محل چې کوم دی نو دا په عربونو ریاله باندې دا تیار کړی او دلته به هغه چې کوم دی نو مدینه منوره کې په دې ده کې هغه پاتې کېدلو دا د عراق مصر سایډ نه یو شیخ بناته شیخ الحدیث او مسجد نبوي کې به یو میاشت درس حدیث کولو دا خلک به ورته ناست وو وی هغه هم د بدر طرف ته روانو چې وی کتل دا نو تپوس وکړو چې دا څه شی دی نو خلکو ورته وی چې دا د فهد صاحب کور دی دا ځان له یو محل تیار کړی دی او ډېر زیات په دې باندې هغه خرچه کړې ده وی هغه شیخ صاحب لږ ساعت وی داسې غلی او بیا ووی چې فهد ته زما دا پیغام ورسوئ چې تاله شرم نه درځي چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره کې په خپل روزه مبارکه کې پروت دی او ته بره په اسمان کې محل جوړ کړی دی ولته پروت دی تاله هلته خوب څنګه درځي تا ته دا بې ادبي نه ښکارېږي وی علما ورسره وو چې کله واپس شو نو فهد سره چې کله میټینګ نو علماو ورته د شیخ صاحب دا خبره هو به هو په هغه الفاظ ورسوله وی فهد وویل وی زما د رب ذوالجلال په عزت قسم وي چې تر اوسه پورې زما ذهن ته دا خبره نه وه راغلې او اوس چې شیخ صاحب زما رهنمایي وکړه زه ورته دعا هم کوم او دا ویم چې زما د الله په عزت قسم وي چې فهد به د دې نه بعد دې محل ته قدم دنده نه کړي دا ما حرم مدني ته دا وقف کړو د دې نه بعد به زه د قدم هم دنده نه کوم ځکه په دې کې د بې ادبۍ یو عنصر په دې کې موجود دی مړ شه تر مرګه وخته پورې دا عظیم تعمیر چې کوم د کړی او دا عظیم محل چې کوم تیار کړی په عربونو ډالرو منته او خپل قسم یې پوره کړه د هغې نه بعد یې هلته بیا قدم کې نه ښودلو او هغه ځای چې کوم دی نو مدینې منورې جومات دپاره وقف کړ او دا اوس د قرآن کریم دا کوم مصحفونه چې تیاریږي د دې بنیادي کارخانې دې ځای ته یوړل د هغې ځای ته وقف کړه خوږو عزتمندو یو طرف ته د دنیا عالم د رسول الله مبارک سره د عشق او د محبت دا عالم دی او بل طرف ته دا بې حیا او دا بې تمیزه خلک دا مدر پدر آزاد خلک دی زیو د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په روزه باندې داسې کرتوت مخې ته راولي چې د هغې په ذریعې سره دنیای عالم ته د پاکستاني قوم لخوا دا پیغام ځي چې پاکستاني قوم دا بې ادبه قوم دی او دا په توهین کې مبتلا قوم دی نو